چې هغه کوو چې هغه د جواز ته اشاره وا او دا منه چې کړی دا منه تنزیهی ده. باب ما جاء في كراهية ان ينتعل الرجل وهو قائم. پخو کې انتعال ویل کېږي پخو ته نه ایستل د نعل چې ته پخو ته د نعل نه نباسي وهو قائم او دا ولاړی یعنی اغوستل د چپلو په ولاړه د دین رسول الله منع کړی دا او وجه هم دا چې دې ته ویل کېږي هغه نهي تنزیهی دې کې تا ته تکلیف دی دې کې تا ته نقصان دی چې ولاړی او نعلین په خو کې نو کې دې شي لاس سره استعمال نکي نو هغه نعلین هم خرابېږي تم راولېږي راوغورځېږي او چې او تکینی او نعلین په خو کې هغه په اسانه باندې په خو کېږي. وبه او دا روایت چې دا منه تراغله دا روایت هم ډیر کمزورې دی ځکه دی کې حارث ابن نبهان دی او حارث ابن نبهان کمزورې راوي دی. عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل وهو قائم. وی علماء ټول دا لیکي چې يلحقه التعب في لبسه قائما دته مشقت دی په اغوستلو کې نو د مشقت د وجه نه منع کړی د نور څه پکې منوالي نشته. حارث ابن نبهان چې دی وی ليس عندهم بالحافظ ولا نعرف لحديث قد اتى عن انس اصلنا. اگر چې دلته خدا روایت کمزور دی او د ویلي دي چې د دې لپاره اصل نشته دی د دې روایت لپاره خو حق دادا چې ابو داود کې دا روایت د جابر رضی الله عنه نه نقل دی په صحیح سند سره چې ينتعل الرجل قائما. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ينتعل الرجل وهو قائم. هذا حديث غريب. وقال محمد بن اسماعيل ولا يصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن ابي عمار عن ابي هريره. دا روایت باغی ویل دا صحیح نه دی. باب ما جاء من الرخصه في المشي في النعل الواحد. مشي په یو نعل کې کولای شي مونږ ویل چې تطبیق داري چې دا منه چې راغلي د دامنه د تنزیه د پاره دا او کم چې جواز راغلي دي او کم چې عمل راغلي دي لکه دلته نو دا د جواز د پاره د اظهار د جواز د پاره. عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم. دلته دا ربما کله د تکثیر د پاره راځي کله د تقلیل د پاره دلته د قلت د پاره دی. کله کله به نبی علیہ السلام په نعل واحد کې ته علما وی محمول علی حال الضروره یا خو ضرورت د باندې حمل دی یا صرف په جواز حمل دی او اولاد دا چې په یو نعل کې لا نشي. عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة. قال أبو إسحاق كذا رواه سفيان. باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. کله چې انتعال کوي نعل پخو کوي نو په کومه پخه به شروع کوي وی اول د هی پخه باندې شروع کی او چې وباسي نو اول د کومه پخې نه وباسي. حدثنا عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فلتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. باب ما جاء في ترقيع الثوب. ترقيع الثوب لیکيږي دا منګو تاسو چې وتا دغه وایو دا پیوند نو جامو ته پیوند اچول ترقيع روقا اچول پیوند اچول دا ال جامه پرې چې ته ته پیوند دی واچي دا سينه چې جامه نه وي دا ته پرې چې مړه ساړه شولا نه دا ترقيع الصوب دا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا کوي. خدا روایت لکه کمزور دی دوه راوین پکې ضعیف دي دا کوم چې ترقيع الصوب باندې من امر راغلی دی. حدثنا سعيد بن محمد يوداراوي ضعیف دی او دویم صالح ابن حسان داراوي ضعیف دی. عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت اللحوق بي
کله چې ستا اراده چې ته زما پورې پیوسته شي په درجه کې ما ته راورسېږي نو فل یکفیکی من الدنیا کزاد الراکبی نو کافی دي شي تعالی د دنیا نه پشان ته د توحید راکب معنا دا ده چې کله ته وې چې ستا رتبه زما پشان ته شي نو اقنعی بشیء یسیر من الدنیا کأنک عابرة سبیلنا تبعید سفر باندې رواني او دغه توخه ځان سره غسته ده نو داسي قناعت کوا په قلیل من الدنیا باندې دویم و ایاک و مجالسه الاغنیاء ځان وساته د کیناستو د غنیانو سړو سره د غنیانو خلکو سره د غنیانو سره مکینا غنی سره په ټول مرداوي 1 کروڑ مې الته بند دي 2 کروڑ مې پاغزه لګولې 100 کروڑ مې پاغزه ولګولې نو ته به چې هو دي خلکو سره څه بل روپۍ دي رګونه دي کروڑونه دي همیشه به غمجني او کدا چې چا سکه ناستري چې هغه ویل چې پرونه مونږ وړوانه غستل ځکه چې تکلیف وړ کور کې نو فلان یو نو ته به چې لکه زه خو خېم ما خو پرون ډوډۍ خوړل نو مجالسه الاغنیاء او نزان وساته ولا تستخلعي ثوبا بعضینو کې دغه څه دی دواړه نسخې راغلي لا تستخلقي معنا دا ده چې لا تعديه خلقا تمش خلقا یا خلقا تمش مار دی لره زړه تر دې پوري چې ته څواچې پیوان ورواچې حتی ترقعيه یعنی حتی تخیتی علیه رقعه چې تو ور پورې وګڼډي پیوند نو دغه وخت پورې زړه مګنا او پکلا تستخلعي شي نو میو باسا چې دا جامه دي چې بس نور نه چوما تر دې پورې چې پیوند وته نه چورې قال ابو عيسى حديث غريب لا نعرف الا من حديث صالح امام بخاری په ویله صالح ابن حسان منکر الحديث دی نو دا حدیث کمزور دی په دوه راویانو سره قال ابو عيسى ومعنى قوله وإياك ومجالسة الاغنياء هو نحو ما روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم دا په طریقه هغه معنا د چې کوم د ابو هريره نه نقل لې چې من را من فضل عليه في الخلق چې چا ولې دا څوک چې هغه ور شوی دی په د باندې مخلوق کې ور رزق او په رزق کې فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل هو چې دا په ور شوی دی عليه فانه اجدر الله يزدري نعمت الله عليه دا بس پکو نه غني نعمتونه د الله ويروى عن عون بن عبد الله قال سمع صاحبت عون بن عبد الله وي ما د غنيان خلقو سبکې ناستم فلم ارى احدا اكبر هما مني نو نمي ولیدلې یو څوک چې ډیر زیات د غمونه او زما غمونه زیات دي غنيانو سچ کې ناستم لکه خلقو سم موټر دي خلقو سم بنگلي دي نو ځکه ما بلیدل د خلقو دابا او موټر خیرن غره د خپل دابینا جامه په دا غوي غره و زما د جابینا وصاحبت الفقراء بیا مې د غریبانو خلکو سره کې ناستل شروع کړل وای فاسترحت الى براحت کی شوم دغه شیانو نه باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مکه ولی دا خو یو پاڼه پاتې دی ها وس استراحت دی بل هفته کې وو یو شي نو ولې بل هفته ته پرې دي ها دا یې سوې